سلامونه نیکې هیلې احترامات ځای چشتي ما دا ټایم کې زه موجود یم په شت قدر چوک کې تاسو څنګه چې تاسو کتئ چې د ملک مختلفو چې کوم دی د مسایلو سره مخ دی نو په دغه اړه باندې یو وړخته کو تاسو وګورئ ګراني ده نو بل وړخته دا مشران دا سپینګري چې کوم دی د مزدورۍ په غرض باندې راځي او په دغه چوک کې ناست وي چونکې د دې اولاد هم وي او د بعضې خلکو اولاد چې کوم دی د منشیاتو سره مخ دی د بېروزګارۍ سره مخ دی نو د ریاست دا ذمهواري جوړېږي چې د دغه سپینګیرو او د دغه مشرانو چې کوم دی ملاتړ جوړ شي او دوی حال احوال والي. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا دا راته ووایه چې څونه مودې نه دې چوک کې ناست دی او څه نه ناست دی؟ مزدورۍ ته ناست دی. مزدورۍ ته ناست دی نو مزدوري وي؟ مزدوري کله وي او کله نه وي. کوم ځای سره یې تعلق دی؟ دلته یم غرغ دی. ډېره سم تعلق دی. بچي دې شته زلمي؟ او شته دي. هغوی کار روزګار نه کوي؟ کار کوي خو هغوی هم کله کار ولي کله نه لري. نو دلته چې تاسو ناست یې که نه نو د سهار څه ټایم راځئ او څه ټایم پورې ناست سهار 8 بجې خوښه راځو او بیا ناستو ماسپښین مازدیګره پورې ماسپښین مانځه پورې نه نو داسې ورځ به هم راځي که نه چې تاسو به هلته نارې تندې به هم تېرېږي څوک تپوس کوي؟ نه څوک هم تپوس د حکومت څه داسې اعلی چارواکي یا نمایندګان چې ته راغلي دي یو قدم تپوس نه دی کړی. دا بابا خو هم راغلی که مزدورۍ له بابا څه ټایم راغلی؟ بس روزو بازار ته او خوش ورځ تېره کړو بیا ځو کور ته. د حکومت نه څه غواړې؟ حکومت نه څه ګیلې شته؟ د حکومت نه خو په زرګونو ګیلې دي خو د مني نه خوا ګوره کولو ورته ووایه که نه اوس که مې رښتیا ووایې خو په دې چوک کې مې ځای نشته. ځای به دې وي رښتیا د وایه. حکومت په دروغو روان دی او مونږ په دروغو چلیږو که د څه چې وینا مې وکړه نو کور کې مې هم ځای نشته. رښتیا وایه که نه کاکا رښتیا خو وایه خیر دی څه کولی شي او که نه شي. که رښتیا مې وویل په والله که مې ځای شته او دا کار ټول په دروغو روان دی. سهار راغلي وو مزدورۍ ته ناست مزدوري راشي لاړ شو ولی چې نه بیا نه په تاسو به ډېر څوک مزدوري هم نه کوي یاره دا سپینګیري دي او که نه به دغه نه کېږي د زور نه دي د زور نه وي نو چې مزدوري نه شي بیا څه کوې کور کې ګزاران څنګه تېرېږي؟ بس کور ته لاړ شو. دلته نور هم دا مشران ناست دي د بابا ناست دي سپینګیري. سلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. بابا څه ته ناست دی؟ څه ته ناست دی بابا؟ دلته خوارۍ مزدورۍ ته ناست دی. نو خواري مزدوري شته که نه؟ کوم ډول چې بچي دې شته زلمي؟ بچي شته خو هغوی د دې کیړو کار یې زده کړی دی. د کیړو کار دا سهار دې چای څښلی دی که نه؟ سهار ولې څه شربت مربت هم څښلی دی. چای دې نه یې څښلی؟ وایم چای هم څښلی ده خو د پی وس هم نه کېږي چې ځان د پی واخلي. په دې سخته ګرانۍ کې لکه د پی وس نه کېږي نو نارې اوبه هم راځي نارې اوبه هم راځي بیا نو خو هر څنګه حال پکې راځي. حکومت نه دې څه ګیله شته؟ حکومت نه دغه ګیله شته چې د غریب سړي تپوس نشته او هر یو شی ګران دی. نو موږ له شلي روپیو ګټو اوړه واخلو غوړي واخلو چیني واخلو توره چای واخلو مالګه واخلو. د شب قدر سیمې خو ډېر ښه او تکړه خلک شته په دغه ځای باندې چېرته راغلي او تپوس یې کړي ستاسو؟ چا هم تپوس نه دی کړی چې دا سپینګیري څه ته ناست دي؟ چې دا سپینګیري څه ته ناست دي چا هم تپوس نه دی کړی؟ نه دی کړی. شتمن خلک خو شته که نه؟ ښه ډېر دي دا شب قدر کې چې کوم شتمن خلک شته که نه ولې رسېدا په یو ځای کې نشته ولې د ټایم د غریب سړي پر اثر مثال نه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. روزانه څنګه پرې شي مې سې کړې ډېر تیز روان وي؟ او جی بالکل بس چېرته روان یې لکه ضرور کار هم هغې پسې ورخه دا راته ووایه چې د دې موجوده حکومت نه دې څه ګیلې شته؟ یاره دې نه خو زموږ ډېرې ګیلې دي. او جی څه ګیلې دي وایه که نه؟ بس ګیلې دا دي چې زموږ خپله چې کوم دی یوازې د خپل ځان غم نه کوو د ټولو غریبانانو کوم ټول عوامو لپاره چې کوم دی دا کوشش کوو چې دوی ته یو ښه سهولیات هر څه موجود شي دا خبره ده. او جی ما ته اوس یو ملګري وي چې حافظ قرآن هم جی الحمدلله ما ته چا یې تپوس کړي یاره چې دا سړی معذوره دی؟ نه جی زموږ اوس تپوس هم نه دي راغلي. د عوامي نمایندګان دې چا تپوس کوي؟ هغوی هم د چا تپوس نه دي کړی. الله چارواکو چې تپوس کوي ستاسو؟ نه جی اوس زموږ چا هم تپوس نه دی کړی. څه ګیلې نورې لري داسې؟ بس زموږ خپل ځان چې کوم دی دا د حکومت نه دغه درخواست دی چې موږ وایو چې دوی موږ ته یو ښه سهولیات برابر کړي خاص یوازې موږ ته نه ټول غریبانو عوامو ته چې کوم سهولیات برابر شي. او جی